السلام علیکم ملګرو. پېښور زلمی د پی ایس ایل لومړنی میچ وګټلو. راولپنډي ته په دې میچ کې یو غټ شکست ورکو. د راولپنډي ټیم که چېرې تاسو وګورئ سکور کارډ در سره شریکوم نو هغې نه به تاسو له اندازه وشي چې د راولپنډي ټیم یعنې د محمد رضوان د ټیم یو ډېر ښکلی ټیم، ډېر ښه زبردست بیټینګ کمبینیشن، ډېر ښکلی بالنګ لاین اپ. خو د پېښور زلمي بیټسمینانو کمال وکړو. 215 رنزونه راولپنډي لوبډلې پسې چیس کړل او په 19 مطلب په 20 اوور کې په ډومبني بال باندې چیس کړل. 15 باله ته هم سپیر پاتې شو. پېښور زلمي سره د نیوزیلینډ آلراونډر کلاړي مایکل بریسویل ډېر ښکلی پرفارمنس وکړو او د هغه د ښکلي پرفارمنس په وجه باندې پېښور زلمي میچ لږ په اسانه وګټو. عبدالصمد اخر کې ډېر زبردست بیټینګ وکړو. عبدالصمد هم طوفاني اننګز وکړو. په هغې هم خبره کوو په امیر باندې عبدالصمد 19 رنزونه یې په 19 اوور کې واغېشتل چې د هغې په وجه باندې میچ ډېر زیات اسان شو. نو مکمل سکور کارډ در سره شریکوم. پېښور زلمي کوم ځای کې ښه پرفارمنس وکړو. محمد رضوان د ټیم کوم ځای کې خراب شو. د راولپنډي لوبډله یادوم. نو راځو سکور کارډ طرف له تاسو له په سکرین باندې سکور کارډ ښکاري. لومړنی بیټینګ راولپنډي پینډیز کړی جي چې دی 214 رنزونه جوړ کړي. 4 کلاډیان آوټ او 20 اوورونه مکمل وخلي چې یاسر خان ډېر ښکلی اننګز وکړو. یاسر خان 46 بال 83 رنزونه جوړ کړل. دا یو نوجوان کلاډي دی او ډېر ښکلی کلاډي دی، ښه بیټینګ کوي. ورسره محمد رضوان 32 بال 41. محمد رضوان وی چې زه به اوپننګ کوم. په ټاس نه مخکې بابر اعظم سره گپ شپ دوران هغه وی چې زه به اوپننګ کوم. بابر اعظم ولوي زه به اوپننګ کوم. نو محمد رضوان یو ځل بیا اوپننګ ته راغلی دی. ښه بیټینګ یې کړی، خراب بیټینګ نه دی. کامران غلام 20 بال 37. کامران غلام حوالې سره زه بار بار خبره کوم چې دا کلاډي د پاکستان د T20 ټیم څخه چې دا د ODI یو ډیزروینګ کلاډي دی، دا یو ښه کلاډي دی او په T20 کې په نیشنل T20 کپ کې هم د زبردست بیټینګ کړی دی. خو یا غریب دی یا ورسره پرچی نشته دی، په دې وجه د ټیم نه بهر دی. نور دا د پاکستان د ټیم ډیزروینګ کلاډي دی. ښه ډیریل میچل 13 بال 23. سیم بلنګ 8 بال 18. عبدالله فضل 2 بال 5. خدای سره بیا ګوره احمد بټ د راولپنډي لوبډلې سره، رشاد حسین دی د بنگلادیش، نسیم شاه دی، محمد عامر او آصف آفریدي. سوري یار نو ډېر ښکلی ټیم دی رضوان دی. ښه د پېښور زلمي طرف شرف الاسلام 4 اوور 31 وکټ یومنه. ارون هارډي 3 اوور 36 یو وکټه. علي رضا 3 اوور 42 2 وکټې. عامر جمال 3 اوور 43 یو وکټه. مایکل بریسویل 3 اوور 33 وکټ یومنه او سفیان مقیم 4 اوور 28 وکټ یومنه. ښه بالنګ د اکانومي لحاظ سره سفیان مقیم کړی دی او د وکټ لحاظ سره علي رضا کړی دی، خو 3 اوور کې 42 رنزونه هم ورکړي دي جی. بیا ورپسې پېښور زلمي بیټینګ وګورئ. نو پېښور زلمي 218 اوور پسې کړي دي په 19.1 اوور کې، مطلب 15 باله ته سپیر پاتې شوي دي. بابر اعظم او محمد حارث ډېر ښکلی سټارټ ورکړو خپل ټیم له. پاور پلی ډېره ښه ولوبوله. 28 بال 47 محمد حارث او بابر اعظم 28 بال 39 رنزونه جوړ کړي دي. دواړو ښه سټارټ ورکړی دی ټیم له. کوشال مینډس 17 بال 31. ده هم په کروشل اننګز وکړو، ښه اننګز وکړو کوشال مینډس. ارون هارډي لږ ناکام و، 10 بال 8 رنزونه. ورپسې مایکل بریسویل 17 بال 35 یعنی 200 پلس سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړی دی. عبدالصمد 11 بال 33 330 سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړی دی. په امیر باندې درې صدور چکې لګېدلې دي. په امیر درې چکې ووخلې، یوې چوکه هم وخلې ده. امیر جمال 5 بال 17. امیر جمال طوفاني اننګز په اخر کې وکړو. امیر جمال میچ بیخي اسان کو پېښور زلمي له. په 15 بالو 17 رنزونه جوړ کړل. دا هم ښه کلاډي دی خو د مخکې په ټوپۍ باندې ټیسټ میچ کې 804 لیکلي وو. نو د هغې سزا دله دا میلاویږي چې د ټیسټ ټیم نیم بار کړی دی، د ون ډے نیم بار کړی دی، T20 نیم بار کړی. یو ښه کلاډي دی. ښه د راولپنډي د طرفې محمد عامر 4 اوور 49 یو وکټه ډېر زیات ایکسپنسیو ثابت شوی دی. آصف آفریدي 3 اوور 37 یو وکټه خراب بالنګ. نسیم شاه 4 اوور 51 وکټ یومنه خراب بالنګ. احمد بټ 4 اوور 45 2 وکټې خراب بالنګ. رشاد حسین 4 اوور 35 یو وکټه لږ ښه بالنګ یې کړی. ټول نه ښه بالنګ د دی بیټینګ بالنګ لاین اپ کې وګورئ نو رشاد حسین کړی دی. نور دی دا بالنګ لاین اپ تاسو وګورئ ډېر ښکلی بالنګ لاین اپ دی. دا آصف آفریدي چې تیر ځل لاهور قلندر سره ډېر ښه بالنګ به کولو. محمد عامر تیر ځل سیزن تاسو وګورئ ډېر ښکلی بالنګ د کړی دی. نسیم شاه احمد بټ پېښور زلمي سره هم لوبه کړې، ښه کلاډي دی. نو دی بالنګ لاین اپ ښه دی خو په دې میچ کې نه دی کلیک شوی او پېښور زلمي ته دا میچ ډېر په اسانه باندې په 15 وکټو باندې وګټلو. یعنی ویل پلیډ پېښور زلمي. او پېښور زلمي د PSL 2026 چې کوم شروعات ته ویننګ سره وکړو، ویننګ سټریک سره وکړو او الله دې وکړي چې مخکې هم میچونه وګټي او دا ځل ډېر چې کوم چانسز دي د پېښور زلمي د فاینل ګټلو چانسز هم دا ځل شته دی. نو دا د پېښور زلمي او د راولپنډي لوبډلې د میچ مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو له ورسوئ. والسلام.